هغه نرسه ولاړه ده چا چې دغه ډزې لیدلې دي او چا چې دغه حالات لیدلي دي، بله دې کې زخمي ده. خو څنګه چې مشر دا خبره وکړله چې هغه کس سره زمونږ خفګان شته دی، خو لکه داسې انداز چې ته په نرسې باندې ډز کې او راتلونکي وخت کې چې کوم دی دا خبر نه څوک خبرېږي، چونکې هغوی دا خبرې موږ هایلایټ کوو نو ځکه چې نور نرسانو ته دې صدمه میلو نه شي، خو ځان خو به تحفظ کې راولي که نه. دا خو نورې دا نرسانې دا زه راتلونکي وخت کې یره محسوسومه چې بیا به د دې نرسانو سره دغه شانتې واقعات راځي. خو د هغې باوجود هم هغه ډیوټۍ کوي او بل دوی ته خراج تحسین په دې هم پیش کوو چې د سټرایک په ځای د ډیوټۍ نه کولو په ځای دوی په دغه اخترو کې خپله ډیوټي چې کومه ده هغه برقرار وساتله. دغه په تاسو دغه الزام لګوي چې یو خو تاسو ته ما مینت زاري کول او تاسو نه راپاڅېدی، دویم دا چې یاره انجکشن چې کوم دی نو انجکشن داسې والې شوی دی چې هغه ایکسپایر انجکشن دی. څه بسم الله الرحمن الرحیم. زه دغلته په دغه موقع باندې موجود وم. زما مخکې دا ټوله واقعه شوې ده. ما دا پیشنټ سیریس کنډیشن کې د ایمرجنسي نه راغی، دوی ته چې څه په پرچه باندې ټریټمنټ لیکلو مطلب اکسیډل او انجکشن ډیکس او ګریوینیټ دا موږ سره اویلیبل و. دا ورته کینوله ورته ما پاس کړه، په یو پریک کې کینوله پاس شوه. سیریس پیشنټ او ومیټنګ یې ډېر زیات کړو، هغه انهیل کړو. نو هغه ما ورته کینوله پاس کړه، ډریپ یې مو ته انجکشن یې ولګولو، دوی ته ما ډریپ سټارټ کړو. دوی ته موږ خپل ټریټمنټ ښه فل کړی دی. زما د بلې ملګرې ته اواز وکړې چې راشه دا ماشوم زموږ ټیک نه دی. دا ورپاسې دا ډریپ یې ته نظر اوټ کو او ایمرجنسي ته منډه کړې. ایمرجنسي نه موږ ډاکټر راوستو. دوی ته بیا مونږ د ایمرجنسي ټول ټریټمنټ وکړو، اکسیجن مونږ ورته ولګو او انجکشن ایکسپایر نه هغه مونږ سره اوس هم موجود دي. تاسو تللی شئ، تاسو په واټ کې کتی شئ. همغه ډیکسا ګریوینیټ مونږ ته د سرکاري طور میلو شوي دي، هغه اوس هم موجود دي. په هغې ایکسپایري لیکلې ده، تاسو کتی شئ، هغه ایکسپایر نه وي. او مونږ چې کوم ټریټمنټ ډاکټر سلیمان صاحب لیکلو هغه ورته مونږ کړی دی. نو بیا چې دې ته موږ ته ایمرجنسي ټول سی پی آر وکړو، اډرنلین ورته ولګوله، سولوکاټیب مو ورته ولګوله، ټول ټریټمنټ موږ دې ته وکړو. نو دوی ته موږ څه غلط انجکشن نه ده لګولې، ایکسپایر انجکشن نه ده لګولې. خیر دی تاسو معلومات کولی شئ زموږ د ایډمنسټریشن ټیم کې چې دا ډزې وې هغه مرحله هغه لږ درته بیان کړئ چې دغه ټیم کې په تاسو څه تېرېدلي او د هغې اوس څه اثرات دي. دغه ټایم کې چې دا سر دا کس لاړ ایمرجنسي ته ورته وی چې ای سی جي ورته وکړي د ماشوم ته چې دا معلوم شي چې دا آیا ایکسپایر دی او که نه دی. ډاکټر سلیمان ای سی جي لېږو چې دوی واپس رالل، دوی د پیسټل سره رالل، همونږ پیشنټ سره لګیو، ټیبل سره ناست وو او پیشنټ هم ډیل کول، بل پیشنټ هم ډیل کو. او دوی رالل یکدمې زما په هغې سټاف ملګري باندې تماچه کېښوده، اول یې وله په خپو ډزې وکړې او بیا خپې یې ولګېده، خپې زخمي شوه او بیا یې وله په سر تماچه کېښوده او 2 ډزې په سر باندې په تماچه ووهله او بیا یې وله په سر تماچه کېښوده، هغه یې ویشتو کوشش کو. خو زمونږ اردلي جلال راغی، هغه ولا تماچه بره وغورځوله، له سر نه یې ولا نو بره دیوال پې لګېدلي دي، تاسو په تصویر کې په دغه کې کتی شئ، هغه پکچر شته مونږ سره. نو هغه خدای بچ کړې ده، مونږ خدای بچ کړي یو، مونږ دواړه یو شان په کرسۍ ناست وو. مونږ خدای دا یو معجزه وه. زمونږ یونین کونسل مشر چې کوم خبره وکړه فضل مولا صاحب، دا واقعي یو معجزه وه. او تاسو چې کومه خبره وکړه چې دا خدای موږ بچ کړي یو، ګنې موږ به اوس دواړه دلته موجود نو. ښه پیشنټ هم دلته په بیډز موږ سره 2-3 پراته وو، هغوی سره د ډریپونو بهر اوتي دي. دونه هنګامه جوړه شوه او دونه په هغوی باندې ښه په ما باندې دونه پریشر او دونه هنګامه راله، زما خپو کار پرېښودو، ما ته ای سی جي وکړه، زما زړه دړکن بالکل خراب شي. زما د ملګري ما ته د نشي او د څه انجکشن یې وکړې، زه منټلي دونه ډسټرب شوم چې ما چغې والې او جړل می او زه په خپې مې کار نه کو، دوی زه راښکم ځان پسې او ما وی نه ما پسې ډزې کېږي او په ما باندې ډز کېږي. نو په موږ ډېره زیاته دغه تېر شوې. د هغې باوجود هم چې زه ایم ایس آفس ته لاړم، دوی ما له اوبه مو به راکړي. ډاکټر سلیمان راغی، هغه وی واټ حالي دی او پیشنټ سفر کېږي. ما ورته وی زه ډیوټي کوم، خو زما د ملګري وی نه ته په منټلي ته دونه منټلي ډسټرب یې، په تا دونه حادثه تېره شوه، ته به ډیوټي څنګه کوې؟ ما ورته نه زه ډیوټۍ له راغلی ما کور پرېښی ما بچي پرېښي ما څادر را په سر کړی دی او زه ایز ا ډیوټي زه ډیوټۍ له راغلی زه به خپله ډیوټي کوم. د هغې باوجود هم موږ ډیوټي کړې ده او زما دلته 17 سال سروس دی او موږ ټول انشاء شکر الحمدلله ښه اکټیو ډیوټي کوو. او موږ سره موبایل نشته، ما سره دا ساده موبایل دی، تاسو کتی شئ دا چې ته خواته دراز کې پروت و، د هغې موبایل هم دراز کې پروت و. موږ موبایل نه دی یوز کړی او دې موبایل کې به زه څه وګورم، دا به زه څه یوز